بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله. زه ډاکټر سمیع الله وزیر اسسټنټ پروفیسور چلډرن ایوارډ الارش خبرې کوم تاسو سره. نن زموږ موضوع ده نیونیټل جانډس، یعنی هغه زړې چې نوزای د ماشومان یعنی چې وشي ماشوم هفته کې دنه ناغي مې زړې راشي، هغه زړې باره کې خبره کوو چې دا څه شي دي او دغه څه کول پکار دي. دا زړې چې دی دا عموما ماشوم ته چې په سلو کې 30-40% ماشومانو ته کېږي، یا چې بې مودې وشي کمې مودې وشي هغه کې 60-70% ماشومانو ته دا زړې کېږي. او دا زړې سره څه کول پکار دي او مور باندې څه پکار دي او ټیسټونه څه پکار دي. نو دې کې عموما داسې زړې چې درې مسلره مرض باندې راشي څو ورځې خپل ټیکېږي او پریشانۍ خبره نه خدا دې چې یو ځل د ماشومانو سپیشلیست ته خول ضروری دي، ولې چې هر یو زړې دا علاج نه کلو کې خلک ورته وایي چې مرته کې دي سحر ماخام چې سخت مر نه هغې ته کې دا هم ټیک دی چې کم عام زړې زیات نه وي درې مسلره مرض باندې راشي. خو کله کله دا مسله یې چې لکه د زړې ډېر زیات وي هغې څه نښه ده، یو دا چې په اوله ورځ کم زړې راشي، بل دا چې د ماشوم وزن کمي، او بل دا چې ماشوم سره خوراک پرېږدي یا خوراکو کې الټۍ کوي، او بل دا چې مخکې ماشوم ته زړې شوي او هغه داخل شوي هغې د لاسه هغې ته رډونه لګېدلي یا وینه بدله شوي. نو دا یو څو خبرې دي چې داسې ماشوم کې زړې دا به بالکل په کور کې نه ساتئ، خامخا به ډاکټر ته ښایي، دا به ټسټونه کول غواړي. نو چې بیا ډاکټر وګوري چې ټسټونو پکې ضرورت نشته یا وی کې بس هغې کې څه مسله نه وي بیا خیر دی. خو د دې علاج صرف دا دی چې دوه قسمه علاج دی، دا یا رډونه لګول غواړي چې کم درته تاسو مونږ یو دغه کې وښول دا چې کم برنه رډونه دا خپل مخصوص رډونه داسې نه چې کور کې کم راډ دی هغې ته کېدی، دا خپل مخصوص راډ دی مخصوص قسمه رڼا د هغې سره د زړې بیا ښکته کېږي. یا چې ډېر زیات وي بیا دې ته وینه بدلول غواړي هغه مونږ کوو چې چاته ضرورت وي. خو دې کې چې ونه شي چې کم ماشوم رډونه غواړي یا وینه بدلول غواړي هغه ورته ونه شي، نو دا زړې بیا سر ته خېږي مضغوطه زور ورکوي، دا ماشوم بیا ټول عمر معذوری خبرې نشي کولی، ګرځېدی نشي، په کټ باندې جټکې ورته کېږي، نو بیا ټول عمر کړاو دی، بس یو ځین د لاش په کور کې پروت دي. نو هغې نه مخکې دې لپاره دا ضروري دی چې چا سره پې مشوره وکړئ د ماشومانو سپیشلیست سره. او هر یو زړې داسې نه دا پکې لګي خو ای پکې ډیفینټلی او هغه تاسو ته ما نښې وښولې. او بل خبره دا ده چې دې کې خلک مور باندې پرهیز وساتي چې ماشوم ته زړې دی، دا پکې بالکل نشته دی. ګوره چې کم څیزونه الله پاک حلال کړي دي یا په ځان مه حراموئ ما په ښځو حراموئ، دا یا تاسو ته سم مستند ډاکټر وښایي چې دې شي کې دا پرهیز دی، دې کې بالکل نشته دی. د ماشوم زړې سره دا هغه زړې دی د کم غټو ته کې هغې کې هم پرهیز نشته دی، دې کې خو بالکل نشته دی. دا دې بالکل چې کم وجوهات دي کم وجوهات نه دا زړې کېږي هغې کې د پرهیز سره کار نشته دی. کله کله دی چې د مور ګروپ نیګیټیو وي د ماشوم پازیټیو راشي هغې کې لږ مسله راشي، یا ماشوم کې نور سخت خپل دغه او یا ماشوم بې مودې وشي هغې کې د زړې خطره ډېره وي. نو دې کې بس صرف او صرف دا دی چې زیات وي راډ غواړي یا وینه بدلول غواړي، بچ کول دا مضغوط اتلونه غواړي، او نور پکې مور باندې پرهیز نشته دی. او چې لږ هغه بیا مرته کېده یا سهار ټیم کې غرمه کې ټیم لږ باندې مري، او بل پکې دا بعضې خلک ګلوکوز خوږې اوبه ورکوي، بعضې کواګانې ورکوي هغې زړي دپاره ورکوي، هغې سره حقیقت کې زړې زیاتېږي. وجه یې څه ده چې زیاتېږي هغې سره ماشوم پی اخیستل کم کړي، پی اخیستل چې کم شي نو اوبو کمې شي، اوبو کمې چې شي هغې سره زړې نور زیاتېږي. نو بس دا څو خبرې دي، نور چې څه خبرې تاسو ته زموږ د نمبر په سکرین راځي، ما سره د جمعې په ورځ 7 بجې نه وروسته په دې نمبر رابطه کولی شئ او ماشوم راوستی هم شئ. 4 بجې نه واله 8 بجې پورې مونږ کلینیک او الارج کې 52 نمبر کمرې کې او اینی ټایم مونږ تاسو حاضر یو. او منګل په ورځ زما او پی ډي مي هم زما د اساس نه پوښتنه کولی شئ، ولې چې هغه خو د میاشتې روټۍ سرکاري ټیم بدلیږي را بدلیږي، نو دې سره تاسو مخکې نه رابطه ساتلی شئ. جزاکم الله.